أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زما عزتمند ورونو، نن دلته دا کوم اجتماع ده د قرآن شریف د ختم سره تعلق لري، د ترجمه او د تفسیر. او ګران قدر محترم رور چې په ما ډیر ګران دی، والد صاحب محترم یو لوی شخصیت دی الحمدلله، او د دین ډیر لوی خدمت یې کړی دی. او کوي حضرت مفتی صاحب زید مجدهم، او د هغې د سایې لاندې او د هغې د تربیت لاندې الحمدلله دی لم خدای پاک ښکلی علم ورکړی دی. حضرت مولانا عبدالحق صاحب حفظه الله تعالی ورعاه. نو ستاسو جماعتونو کې خو همیشه امامان وي، شکر دی. یو جماعت د امام نه خالی نه، او هر د جماعت امام هغې د خپل قوم د دین تربیت کوي، منځونه درته کوي، د جمعې بیانونه درته کوي، ماشومانو ته ناظره ښیي. لیکن بعض امام تش امام نه هغه عالمي. زمون عوامو له پکار چې له دغې غټو علماو نه فایده والي. قرآن ته زده کوي، ښکلی عالم خدای درکړی، قرآن ته زده کوي، د قرآن شریف تفسیر ته زده کوي، او د قرآن شریف ترجمه ته زده کوي. دا شکر دی چې مولانا صاحب محترم تاسو ته د قرآن شریف ترجمه شروع کړی او اختتام ته ورسېده. او نن دوه اخري صورتونه پاتې دي، د هغې به زه مختصره غوندې ترجمه درته وکړم، ځکه ما بل ځای وعده ما دوی ته ویلي. امیده ده مقتدیان ستاسو ډېر ښه خلک دی، دینداره دي، صالحان دي. د دې قرآن شریف د تفسیر په برکت به مې هغوی سره ملاقات وشي. اوس به پې ژبه تېره کړو، د طالبانو ګرانې خبرې وي، د ربط، د صرف، د نحوې، رموز، اسرار د بلاغت، د فاصلو خبرې وي دی کې، یا بعضې سوالات جوابونه یې. نو هغه درته اوس نشم کولی، تاسو به پې پیم نشئ او وخت هم ډېر تېرېږي. نو صرف مختصره ترجمه درته کوم ورو. دا دوه صورتونه دي، دا ګورې په مکه شریفه کې نازل دی. د دې وجې نه په دې لیکلیم دي سورة الفلق مکیه او سوره الناس مکیه. او په مکه کې کله نازل شو؟ یو وخت کې حضور پاک مبارک جبریل علیه السلام ته شکایت وکړ، وی ان عفریتا من الجن یکیدنی، یو سرکشه پیری دی او ما تسکیمونه سازشونه جوړه. نو جبریل علیه السلام د الله نه د دواړو صورتونه راوړه، یاره دې دواړو صورتونو ورد کوه، دا لوله په دې ځان دموه چوپ کوه، نو د سرکشه پیریانو د سازشونو نه به د الله په حفظ و امان کې وساتي. بیا چې کله حضور پاک مدینه شریفې ته هجرت وکړ او په مدینه منوره کې 6 کاله تیر کړل، په 9م کال د هجرت په محرم کې د یهودیانو یو ګړو خیبر وته وی، هغه مسلمانانو فتح کړ. یهودیانو یو غټ سازش وکړ، د دې نه مخکې هم ډېر سازشونه کړي. دا یهودیان د مسلمانانو ازلي دشمنان دي. نه یو مضبوط سازش یې وکړه او حضور پاک له په خیبر کې ډوډۍ وکړه
او یو ښځې ته یې وې ته وله ډوډۍ وکړه او په غوښه کې یې ورته ترکارۍ کې زهر اچولي چې دا به وخوري ختم بشي. رسول الله مبارک نوړی خولې ته دننه کړې وه واپس یې کړه او صحابو ته یې وی فرمایل وی دا غوښه مه خورئ. یهودیان یې راوغوښتل وی تاسو په دې غوښه کې زهر میلو کړی. هغې ورته وی تا ته چا ووی؟ وی ما ته دې نوړی و چې دا لاس کې مې پرته وی یا اچولی م دي. وی دا م ولې اچول؟ وی مونږ وی که ته دروغجن پیغمبر یې درنه به خلاص شو او که چرتې رښتونی یې نو تا ته ضرر نه رسوي. بیا حضور پاک خلق معاف کړه. لیکن یو صحابي و هغه لږ یو نوړی لږه تېره شوې وه نو هغه د هغې د لاسه وفات شو. نو د هغه صحابي په قصاص کې هغه ښځه بیا مړه کړه. دا سازش یې ناکام شو. د دې نه مخکې حضور پاک څه مقصد له راغلی ورته نو د دیوال غاړې ته یې کېنولې او د میچنې پلی پرې راغورځاو. د هغې نه م خدای بچ کړه. د احد په غذا کې د دوی لوی لاس و چې دوی د مکې کافران په مسلمانانو راچولي او په خندق کې خو دې ظالمانو بالکل د مسلمانانو د ختمولو کوشش کړی خو الله حضور پاک او صحابه بچ کړه. اخیری حرب یې دا وکړه چې په مدینه کې یو منافق و. منافق دې ته وایي چې د زړه نه کافري او د خولې نه مسلمانې. ظاهر کې د خولې نه پیغمبر مني خو د زړه نه حضور پاک یې نه منه. هغه جادوګر و. هغه له پیسې ورکړې وی په حضور پاک جادو کا. نو هغه په څه طریقه د حضور پاک د سر مبارک ویښته را پیدا کړه او په کومه ګومنځ چې به هغوی سر ګومنځه و هغې غاښې را پیدا کړه. نو په حضور پاک یې جادو کړ. 11 غوټې هغه تارونو له ورکړې او دا ګومنځ یې غاښې هم پکې ومنډل او د ګنډلو ستنې هم پکې ومنډلې او دې کجورو کې یو کجور نر کجور د هغې په سر کې دا غونچک یو غلاف غوندې وي په هغې کې لکه څنګه چې دا ګل په غوټۍ کې بند وي چې ګل څونه غټېږي نو اکولاویږي دغه رنګې د کجورو دا غونچک چې کچۍ نری نری دانې وي نو دا په یو سیس کې بند دي چې څونه غونچک غټېږي نو د هغې نه روځي نو هغه څیز یې ترې تاو کړ او د شمع موم هم بعضې روایاتو کې شته هغه یې ترې تاو کړ او د حضور پاک په شکل یو ګوډاګې شان جوړ کړ او یو کیو بیرزي اروان دا هغه کوي ویښ کې یو تیږه وه یا بعضې علما وایي د هغې په سر یو تیږه وه دا خلکو به یې پخوا بورقې ښودی د هغې لاندې دا جادو ښخ کړه. په حضور پاک اثرات شروع شو. یو کال نری نری اثر او 6 میاشتې لږ تیز او 40 ورځې ډېر تیز شو دا اثر. 40 ورځې خو داسې و چې یو کار به یې کړی و یېر به یې وایي دا مې جوړ نه دی کړی یو کار به یې نو کړی و یېر به وایي دا مې جوړ کړی دی او وجود مې داسې دی لکه چا چې څوک تړلی وي. کار ته مې ړنې کېږي ګرځېدو ته مې ړنې کېږي وجود مې نښتې نښتې او بند بند دی. نو بخاري شریف کې راځي چې الله ته یې دعا وکړه دعا و دعا بار بار یې سوال وکړه یا الله ماله شفا راکړي. نو اودو نو خوب یې ولید. د پیغمبر خوب رونو وحی وي زمونږ په شان نی تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم. زړې اوده وي او سترګې اوده وي او زړې بیدار. نو 2 فرشتې رانې عایشې بیبي ته فرمایي وی عایشې ما ته الله د خپلې بیمارۍ علاج وښو. یو 2 فرشتې راغلې یو مې سر ته کېناسته او یو خپو ته دا یو د بل نه تپوس کوي په دې سړي څه شوی دی ابله ورته وایي په دې سحر جادو شوی دی. من طبه چا پې کړی دی لبید ابن الاعصم. لبید د اعصم زوی د بنو زریق قبیلې او په څه کې کړی دی فی مازا په څه کې فی مشتن یا مشتن و مشاطتن یا مشاقه فی روایتن د ګومنځ غاښې او په ګومنځ کې چې کوم ویښته روځي په هغې کې کړی. کم ځای ښخ کړی دی پلان کې کوی کې په څه به ختمېږي نو دا 2 صورتونه یې ورته واورئ یاد دهاني شو. بس رسول الله مبارک صحابه ځان سره واغېښتل هغه باغ ته لاړ
او چې کم ځای ورته الله خولی په خوب کې تیږې اوچته کړه د هغې نه یې کوډه جادو راوویسته او هغه څیزونه یې ترې لرې کړل د ګنډلو ستنې او د ګومنځې غاښې او ویښته یې راوویستل ویښته له چې رونه څوک ګوټه ورکړي که نه نو غټ ساینسدان او انجینیر یې نشي کولاولی که تجربه وکړی دی ای ته نوک نه اړمیږي زور نه لیکن حضور پاک چې به یو ایت وي قل اعوذ برب الفلق او چوپ پرې کړې نو غوټه به کولی شي 11 غوټې وې اتفاقا د دې دواړو صورتونو ایتونه م 11 دي ټولې غوټې خلاصې شوې کولی شي واپس راغی عایشې بیبي ته فرمایي وایي عایشې داسې الله جوړ کړم لکه چا چې څوک تړلي او پرېنیزي وجود مې سپک شو وی د الله رسوله دې خلکو ته سزا نه ورکو لږ تحقیق به وکړو ته خو یې ډېر خفه کړی قسم دې زموږ ښکلي مبارک پیغمبر له الله ډېر ښکلی اخلاق ورکړی وی عایشې زه اسم الله جوړ کړم نو د الله مخلوق ته ولې ضرر ورسوم خلک یې معاف کړل نو دا د سحر او د کوډې دم شروع او د سرکشه پیریانو دم شو نو ګوره خلک په خلکو پسې ګرځي په ما جادو شوی هم ورته یې په تا جادو شوی نن سبا دا یو ډېر لوی رواج دی ټول خلک په دې عاملانو پسې سر دی که څوک معمولي ټوخ ناري کي وایي دا راباندې چا جادو کړی او که په سر یې دړ شي نو ښځه ورته وایي خدای نه وایي اله سړیه چاله لاړ شه ډاکټر له مزه په تا چا څه کړی چاته وایي په تا خاپیري دي هلکه خاپیري نه خاپیری ده مال یو سړی راغی وي زموږ د کور غلا کېږي کله میخکې پټېږي کله نغدې پیسې پټېږي والی پټه شو او یې الماری جرندی چابي ما سره او چې زه ورشمه نو الماری جرندی کولاو کم شی پکې نه ما یوازې اوسه که مور پلار سره رونو سره نه د مور پلار رونو نه بیل یم بس صرف زیم ښځه او واړه ماشومان دي ما بس ما غل معلوم کړ وی څوک دي مې خاپیری ده وی دا خو دې ټیک وې که نه پلانکي ځای ته تللی وم هغه راته هم چې دا خاپیري دي مې نه جمع مه وایه خاپیري نه دي خاپیری ده وی دا به څنګه چل کېږي نو مې زه به راته چل وښیم خو تا خاپیری مضبوطه ده زوروره ده غږ هم ورته نه شي کړی یاره جي وي ته ما ته وښایه دا خاپیری چې مې تله ډزو نه ویس که نه نو یاد به وساتې مې ښه زرې ده خبره پې بده ولګېده وایي زما ښځه خو نیک او تهجد ګزاره مولي صاحب دا دې څوک وې مې بس ما د ته ووي اوس خو ډز به ترې نه وباسې سنجي پر مې وښکې هم ترې نه شی د دې زمانې سړي هغه نه لري چې ښځه باندې سترګې او پخوا خلک لږ تکړه و په ښځو بیا سترګې راایستې خدای شته که مې ټرته م وکړې ما ته پته دا خلک اوس او په کار هم نه دي ښځې مظلوم قوم دی ظلم په کار هم نه دی وهل ټکول دا نه دي په کار یاره هغه سړي باندې خبره خو نه لګېده لاړ زما ښځې په شان ښځه جې نشته یو څو ورځې پس راغی مولي صاحب خبره خو ټیک وخته وي هغه خو هغې مردار یې څه پټول زما یو چابي پیدا کړی و شی به یې پلار که راوړه مې ما راته نه وی وی اوس څه ورسره وکړمه مې څه م ورسره څه به ورسره کړي بچي دې دي واړه دي پرېښودل یې ګناه هم ده او په کار هم نه دي نو دا ټول خلک په دې تعویذګرو پسې ګرځي نن سبا او چاته وایي توره چرګه راوله او چاته وایي تکه سپینه کوله او چاته وایي تور چیلې راوله په غم دا خلک اخته دی چاته وایي په تا پیري دی او چاته وایي په تا چا څه کړي او ستاسو د کور نه ښي طرف ته یو کور دی ښي طرف ته داسې یوه خواته دی او هغې کې یو ښځه توره غوندې او ببر سر یې وي او نو وروره ببر سر یې ښځه خو په هر کور کې وي او داسې غټه غوندې نو داسې فارمولې وایي چې پر چا پټ کېږي ټول دا ښځې په دې کوڅو کې په دې پسې ګرځي او سړي هم سودایان کړل او اوسه پورې پته ولګي چې دا تعویذ څوک کوي دا جادوګر څوک دی کوټګر څوک دا یاد وساتئ انسان دی کله بنده بیمار شي
کله ستړي شي کله وجود کار نه کوي بیمار بس وي دا چا څه کړی مورې که چا څه کړي دی او که نه دی کړی داسې قیمتي دم درته وښیم چې هغه الله جبریل ته او جبریل حضور پاک ته ښودی د هغې نه قیمتي دم بل نشته دا دواړه صورتونه یې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس او یو روایت کې په بخاري کې ورسره قل هو الله احد صورت هم شته او زمونږ بزرګان بعضې وایي نه وایي دا قل یا ایها الکافرون هم ورسره وایي صحیح شو خیر بد نه دی نو دا ماسخوتن چې کله به حضور پاک سملاستېده نو په لاسونو به یې چوف کړل او چې کوم ځای ته به لاس رسېده لاس به یې پراخ کړه او چې اخري د وفات بیماری شوه نو بیا عایشې بیبي ته ګورې حکم کړی دی وي دا په ما دم که نو عایشې بیبي ویلی دی او د حضور پاک په لاسونو یې چوف کړی دی او د هغه لاس یې په هغه راښکلی دی زمونږ بزرګان زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه به خلکو ته دا ښو هغه به چې سار پاسې دا څلور واړه وایه او چې ماسخوتن سملې بیا دا وایه په لاس چوپ کوه په ځان راکاږه فایده به سي د شیطانانو نه به خلاصې د پیریانو نه به خلاصې د سازشانو او سازشونو نه به خلاصې او د کوډ جادو که در باندې شوي هم ختم او که کېږي نو هم به ختمېږي بس د دې نه ښه دم بل نشته اصل کې دا دم ما درته وښو پیسې پکې د تا نه لا نړې نو چې پیسې لاړ نه شي هغې ته څوک توجه نه کوي او تعویزګر خو دنه پیسې الی نو وایي دې کې جوړ څه چل شته د خیراتي ډاکټر نه څوک علاج نه کوي چې لاړ شي هغه خیراتي دارو هم ورکړي یاره وایي دا نه پیږي او چې لاړ شي او هغه راته خلک کمپلو مملو یو شپږ اووه زره روپۍ دارو لیکي یو 15 نه پیس والي په الټراساونډ او په ایکسرو دې ښه برابر کې دې ته وایي ډاکټر وایي دا قابل خیال نو دا د دم شو هلکه وایي به انشاءالله اوس ته مختصره ترجمه لفظي کوم زیاتې خبرې نه قل اوایه د قرآن لوستونکي اعوذ پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا نو طالبان سوال کوي چې الله خو یوازې د سبا رب نه دی رب کل شیء د هر څیز رب بېګا مازدیګر ماښام دی ولې ذکر کړه نو زموږ عالمان وایي دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې څنګه سبا راوخېږي رڼا راشي دارنګې د امت نه به د کفر او د جهالت تیاره ختمه شي او د ایمان او د هدایت رڼا به راشي او د سکیمونو سازشونو تیاره به ختمه شي د امن رڼا به راشي او د سحر کوډ جادو تیاره به ختمه شي د صحت رڼا به راشي یوه شو زه طالبانو ته ویم د سبا دا وخت قیمتي وخت دی دلته الله دې وخت کې دعا هم قبلوي نو دکې تبا ذکر او دویم ورته دا ویم دا د الله د ربوبیت غټ دلیل دی لوی دلیل سبا چې راوخېږي داسې رڼا راشي قسم دی چې داسې رڼا ته په بجلو په سولر نشي پیدا کړی رڼا راشي او دا د خدای لوی قدرت دویم په موسمونو کې تبدیلی راشي د شپې یو موسمي در سار بل موسمي دا تبدیلی بل څوک نشي کولی دریم په دې حیواناتو کې انقلاب راشي بعضې لکه خاپیرکان د شپې ګرځي هر ورځې سړو ته ننوځي او بعضې د شپې پراتي سهار راوځي څلورم په دې اونو بوټو کې انقلاب راشي دا اونې بوټې دا د ورځې اکسیجن درته راپرېږدي او دا د آلودګۍ څخه ګیس کاربن ډای اکساید ځان ته راکاږي او د شپې بیا اکسیجن ځان ته راکاږي او دا بل ګیس راپرېږدي په دریابونو کې لوی انقلاب راځي دریابونو کې مد و جزر ورته وایي دا چپې وایي سمندر دریاب دا د سپومې او د ستورو په رڼا وایي د ورځې هغسې چپې نشي والی کم چې د شپې وایي او د ورځې هم چې دا کمې چپې زمونږ طرف ته را رسېږي دا د هغې دریاب چپه ده چې کم باندې شپه ده هغه چپې دې خوا را رسېږي نو د الله لوی قدرت ته اشاره شي من شر ما خلق د کل مخلوق د شر نه د کل مخلوق شر د چا قبضه قدرت کې د الله په ذات به امن نیسو ومن شر النفاثات ومن شر غاسق اذا وقب او پناه نیسم د شر د هغې
شپې نه لیل غاسقین چې کله تیاره خوره شي په ګوټ ګوټ کې ورننوځي. دا ولې وایي؟ ځکه عموما دشمن د شپې حمله کوي، کوډګر د شپې کوډه کوي، او بعض جراثیم خطرناکې بیماری د شپې را خورېږي. ومن شر النفاسات، نفوس په مقدر کو هغه نفسونه چې پوکي وي په غوټو کې، جادوګران شو مثلا، یا شیطان راځي او درې غوټې ورکوي تارونو لستا د سټ سره کینی او په هغې چوپ کوي، علیک لیل طویل فرقد. ومن شر حاسد، پناه نیزم د شر د کینهګر نه، اذا حسده چې کینه راښکاره کړي. ولې چې راښکارې نه کړي پړه کې وي ده ته ضرر دی. او ورونو کینه ډېره خطر، کینه پېژنئ که نه؟ دله خدای علم ورکړی. علم ولې دی؟ دا خشته ولې دی؟ دا مالدار ولې دی؟ د ده دا بچي ولې دي؟ د عزت خدای ولې ورکړی؟ تمني زوال النعمت عن المنعم علیه. نو دا په خدای ته اعتراض وکړه، دا کارونه خو الله ورکړي. خدای ته د بې انصافه او ظالمه، الله خو انصاف کار کوي. عیاذا بالله خدای ته د ناپوهه وایي چې ته په ته د خدای نه زیات پوهېږې. یو حدیث کې راځي چې د عرفات په میدان کې الله د مخلوق بخي. فرشتې وي پلان کې خدای غرض د هغوی دا مې ورسره وبخه، خو کینهګر خدای په هغه میدان کې نه بخي. درې کسه نه بخي، یو پکې کینهګر. او د لیلة القدر کې الله د هر چا دعا قبلي په خاص وخت کې، او د کینهګر دعا پکې نه قبلي. نو بنا د سکیمونو، سازشونو او د کوډو جادوګانو په حسد او ذکر، او د حسد علاج په ظاهري دارو کې نشته، د صورت علاج. بسم الله الرحمن الرحیم. قل آیه د قرآن لستون کیا، اعوذ پناه نیسم برب الناس، په رب د انسانانو، ملک الناس، په بادشاه د انسانانو، الہ الناس، په معبود د انسانانو. درې مستعاذ به شی خطرناک دی. ځکه اشارت شو چې د رب د انسان چې دا ماشوم یې رو رو په قلار تدریجن کمال ته ورسو. د مور ګېډه کې نطفه څومره ښکلی انسان یې پیدا. حقیقي بادشاه د عبادت لایق دا د الله ذات دی. په دې ذات پناه نیسم من شر الوسواس، په معنا د موسوس یا ذي وسواس، د وسوسې چونکي نه. وسوسه څه ته وایي؟ حدیث کې راځي ان للملک لمة بقلب ابن آدم وللشیطان لمة بقلب ابن آدم. دې زړه ته یو خوا فرشته ناسته ده، نیکي ورته ورچي. فرشتې ته ملهم وایي، نیکۍ ته الهام وایي. بل خوا ورته شیطان ناست دی، ګناه ورچي. شیطان ته وسواس وایي، ګناه ته یې وسوسه وایي. زړه ته پټ ناست دی. ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، په دې رګونو کې د چلی. نو داسې دشمن چې ستا رګونو کې ګرځي او غرقی دی او تا ته نه ښکاري، ده سره به څه کوې؟ زما یو مقتدي اوس مړ دی، خدای دې وبخي، ما ته یې وایي داسې بلا ده، دا شیطان په ګوتو نه راځي، غرق یې کړو. وایي که ما له خدای په ګوتو راوست کړه مولوي صاحب، نو په چکونو به ترې سو باسم. حالانکې خوله کې یو غاښ هم نو. مې ته خو په الوام چک نشي لګولی، نو په هغه به چک. او مې غاښونه پې پلیته. ما ته به استاد جي وي، وی استاد جي بوډا وی ته به ورسره څه کوې؟ مې دا 4 انچي بور نه دی، په دې کې به یې ورمنډم، او هغه بورقنې چې بور پې کنئ، په هغې به یې وام. نو ما ته به اوبه پې پلیتی، نو په ګوتو نه درځي، نو څه به کوې ورسره؟ او په هره طریقه سړی غرق کوي. زمیندار چې یوې کوي، وی شابه دا سسپار دی، پردی پولي ته ور مخامخ کړه. او چې په لاره ځي خپل شاوتل پسې، او په لورې په اوږۍ ښودي سره سادره، او په پردي جوارو ټل کې ور روانې، وي شابه یو څو وږي رامات که او په بډه ووه. دا چل ښی ده. او د شپې دې وګورئ، داسې دې راپاڅئ، تیاره ده، د هر شي ورشه که نه، هلته ډېر ښکلې مزېدار تازه جوار دی، پڼ به ترې راوړې غواله، بچي به دې وږي مخوري. دا چل که ملایان صاحبان هم په غم اخته کړي دي، یو سره جنګي، بل سره جنګي. مونږ هم دې والله که خلاص شو. او دکاندار هغه ته خو د تلې په ډنډه د پاسه ناست دی. یو دکاندارو یو دغه راغی، دا څه ورته وایي، دا فوډ انسپکټر اتلی وه، لکه ته یو خوا به یې شي درونو، بل خوا سپک، هلکه دا څه چل؟ هغه وایي دا نوې تله ده، وګوره ما پکې څه کړي دي.
نه څنګه نوې تله ده وګوره دا نوې تازه پارسنګ پکې نشته هغه چې به کتل یو خوا شیدون بل خوا سپک دا څه مسله یو اجي صاحب په لاره رانه هلکه خفه نه شې زم ګورې جیم اجیانه هلته شیطان خو نی دا خو یو نقشه ده خو خلک وایي شیطان یې وویشته او ته وایي بیا به دې تخبې ته وکړه به نه دی ګورو به چار سدې ته به ځې او که نه او یو په سترګو ړوند و یو اجي وله سوک ورکړه شاته نه نو هغه داسې په غوسه شو وی ما جي مړ دې کړم هلکه وایي ته خو په سترګو ړوند دی ما خو خبرې هم نه وې کړې تا زه په څو پېژندم چې دا جیمه وی دا سوک دی دا جان نو حاجي صاحب را روانو اپور انسپیکټر ته وی انسپیکټر صاحب ولې حیرانې وي دې تلې ته وی زه به راته ویم که نه وی دا ډنډۍ یو سوتر یو خوږده کړې ده نو اخوا شي درون ښایي بل خوا کم نو په دې یو اغېشتل کوي په بل خرڅول کوي حاجي صاحب تا ته دا څه پته لګي وی موږ هم ډېرو بار دا لوبې کړې خیال دی نه نو دوکاندار ته خو ته تلې په ډنډه ناست دی بهر کې زمارو دم به څه دی اوس چې داسې پټ دشمن دی دم یې څه دی نو الله فرمایي ان کید شیطان کان ضعیفا الخناس پټېدونکي رستو کېدونکي دی چې د خدای نوم والې تښتي بس دی دم شي الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم د بني آدم په زړه ګونټې ماتې کړې دي اذا غفل وسوسه چې دی د خدای نه غافلي ورته وسوسې چې و اذا ذکر الله خنسه او چې خدای یاد کړي تښتي مې الذي يوسوس دی وسوسې چې په سینو د خلکو په زړونو کې او من الجنة والناس یو د پیري د ذات دی یو د انسان د پیري د ذات د ابلیس او د بچي دی نکې پیری او د انسان د ذاته څه دته یو څه هغه ته بل څه دوه کسه جنګول کوي په دې ګورې قرآن ختم کړه دا ډېر خطرناک دی حدیث کې راځي من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسانان من نار چې کوم دوه پړیخه دی دا جنګول شیطان د قیامت پر ورځ به په خوله کې د اور دوه جبې تاویږي نه تاویږي دې نه دې خدای استاد نورو دا څو حدیث ته آیتونو ترجمه مې ډېره مختصره وکړه او په ما باندې مولانا صاحب ډېر ګران دی ډېر مې خوښ دی چې رښتیا خبر او زه م ورته ډېر ګران یم نو مې زه یو څو خبرې به وکړم نور زموږ دا درسونه دي اوسګارېږو نه زه به صرف یوه خبره درته وکړم چې تاسو به دا مهرباني وکړئ دا قرآن شریف ترجمه بیا شروع کړئ که خیري ښه مولانا صاحب بیا شروع کړئ ښه بیا شروع او فایده د مولا علی قاری په دې کتاب العلم مرقات کې یو حدیث راوړی کې ساعت منټ ته م وایي زه به ترې یو 10 منټه والم پاو به والم نیمه ګنټه به والم زه چې نیمه ګنټه مثلا څوک چاته دین وښایي یا زده کې قرآن دین دی که نه د دې نیمه ګنټې په برکت بدله خدای د 40 ګنټو قبول شوی عبادت ثواب ورکړي دومره ثواب هم کېږي او چې څوک د علم په طلب کې مړ شو حدیث ته حضور پاک دی قرآن د علم سرچشمه ده او دی په خپل کټ پوزي کور کې اسپتال کې مړ شو دله به خدای د شهادت اجر ورکړي کم از کم الله خو به دا تپوس نه کوي چې د ما قرآن هم په معنا زده کړی و که نه که زده که که نه خپل وس پکوی نو بیا شروع کړي الله تعالی تاسو له ډېر خیرونه برکتونه درکړي الله تاسو له عافیتونه درکړي حضرت مفتی صاحب ته دعا کوي چې الله په ژوند کې علم کې برکات واچوي الله روغ صحت نصیب کړي مولانا صاحب ته مو عبدالحق صاحب ته د ټول لونه د بچي کور زنانه الله د خیر عافیت زندگی نصیب کړي د فتنو آفاتو نه وساتي او دا درس قرآن الله قبول کړي چې کومې شاګردان دي الله د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او د مصیبتونو فتنو نه وساتي ټول مقتدیان او راغلي مسلمانان ټول له خیر ورکړي خوشحالۍ ورکړي دا جومات الله په دې قوم او په دې خلکو آباد کړي الله که څوک بیماران دي دې مجلس کې کورونو کې روغ صحت ورکړي که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي د چا خدایه په ژوند کې تنګي وي زندګي فراخه کړي یا الله دا بچي دا مسلمانان دا واړه او دا ځوانان منځګزاره کړي دینداره کړي صالحان یې لوی کړي کم چې مړه دي خدای ویې بخښي کم چې مشران جمع دي د روغ صحتونه ورکړي الله موږ د حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه مو ساتي د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي خدای د دواړو جهانو د غمونو نه مو ساتي د مخلوق د شر نه مو ساتي
خدای بچون وسو کې حافظان عالمان پیدا کړي که د چا اولاد نه اولاد ورکې که د چا نارینه ولي نارینه اولاد ورکې دا جومات کې چې چا څه تعاون کړی د ځمکې د آبادۍ بدلې په دواړه جهانه ورکړي او په مولانا صاحب الله دا جومات نور آباد کې دله عمر علم کې خدای ډېر برکتونه ورکړي او ته خوشحاله کې خدای دا ټول دوستان خوشحاله کې او خدای ته خیر نصیب کړي او مولانا محب الله صاحب زموږ ډېر ښه ملګری و دا علوم نعمانیه کې د هغه یو ځای او ښه شیخ الحدیث و لوی عالم و دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې په قبر انوار نازل کړي او دې بچو له خدای د علم د نشر اشاعت برکات او ترقي نصیب کړي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برحمتك زبا